السلام علیکم ملګرو د نن ورځې تازه خبر دا دی چې چیف جسټس عمر عطا بنډیال ویلي دي چې تر هغې به کور ته نظم چې تر څو مې د عمران خان د یو کیس فیصله نه وي کړي. دا کم کیس دی چې عمران خان په درخواست ورکړی. په دې کیس کې د مسلم لیگ نون کسانو ته څومره خطره ده چې تاسو یقینا تاسو به حیران شئ. بل طرف ته چیف جسټس نن ټولو ته 440 ووټ دچکه ورکړې ده چونکې چیف جسټس به د بله میاشت کې ریټایرډ کیږي هم. نو ځکه هغه ویلي چې پیله به د عمران خان د کیس فیصله کوم او بیا به ریټایرډ کیږم که چېرې دا فیصله مو ونه کړه او زه ریټایرډ شوم نو بیا به ټول عمر ماله شرمندګي وي او ټول عمر به ډیر زیات افسوس کوم. بل 22 اگست ډیر اهم ورځ ده. په 22 اگست به د عمران خان فیصله کیږي. 22 اگست باندې د عمران خان چې کم کیس کې گیر شوی دی، کم کیس کې جیل کې دی، په 22 اگست باندې کې دی شي دا کیس سنوي وي. نو 22 اگست د عمران خان د پر ډیر اهم ورځ ده. بل په 22 اگست د عمران خان په حق کې فیصله راشي نو بیا به د پی ډی ایم خیر نه ویږي. کدا کم کیس د پاره عمران خان چې کم درخواست جمع کړو او چیف جسټس چې د کم کیس خبره کوي چې د کیس فیصله به زکوم نو الله به زه ریټایرډ کېږم. نو که د دې کیس فیصله د عمران خان په حق کې راغه نو بیا د پی ډی ایم خیر نشته. پی ډی ایم څه خیر نشته مخکې ورځي ځکه عمران خان مخکې ویلو چې زه به دای ته انارو نه ورکوم او دای چې په خپل حکومت کې څومره کیسونه په دای باندې او دای هغه ختم کړي دي نو هغه کیسونه په دای باندې دوباره جوړیږي. تاسو ته معلومه وي پی ډی ایم چې کله حکومت شروع شو نو په دای چې څومره هم کیسونه ټول پهله خدای د نیب قوانین کې ترمیم کو. نیب قوانین کې داسې ترمیم کو چې د 50 کروڑ نه کم کرپشن چا کړي وي کنه نو به کرپشن کې نه کاونټ کیږي. په هغه باندې به کیس نه جوړیږي. لکه د 50 کروڑ روپۍ د لاړو سخکار نه د پاکستان د غریب عوام وینه، د پاکستان د غریب عوام د خواري د 50 کروڑ اړو سخکار نه زموږ دی رهنما لوريږي چې 50 کروڑ نه وای چې کم کرپشن کړي په هغه باندې به کیس نه جوړیږي. نو اوس په هغه بل چې دای کم پاس کړو نیب قوانین ترمیم چې دای کم کړو په هغه باندې عمران خان درخواست چیف جسټس لا جمع کړو عمر عطا بنډیال په کوټ کې. نو اوس دغه کیس عمر عطا بنډیال یادوي چې تر څو مې د دې کیس فیصله نه وي کړي تر هغې زه نه ریټایر کېږم او زما چې تر کومې د بله میاشت کې به ریټایر کېږم نو زه غواړم چې د ریټایرمنټ نه مخکې د دغه کیس فیصله وکړم. چیف جسټس عمر عطا بنډیال ویلي چې زما ریټایرمنټ کې لږ وخت پاتې دی او دومره موده دا کیس ډېر زیات لکه د دې کیس تقریبا 46 که 45 پیشیانې وشوې خو تر اوسه د دې کیس فیصله نه ده راغلې. نو چیف جسټس ویلي چې دا به زما لپاره ډېر د شرم خبره وي چې د دې کیس فیصله زه ونه کړم. بل د دې کیس درخواست عمران خان ورکړو. ویډیو کې تاسو له مووي د دې کیس فیصله د عمران خان په طرف راغله نو د عمران خان لومبنۍ ګټه ده جی. دا کم کیس ته نیب ترامیم کیس چې کم پی ډی ایم والا کړو نیب قوانین کې د ترامیم کړو په هغې عمران خان درخواست ورکړو جی. بل طرف ته د عمران خان وکیلانو هم هر بهر راوتلي جی یو قسم لاغی به هم یو سټرایک کوي په کم پس واجب سټرایک کوي په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کو. خو اوس د مسلم لیگ نون چې کوم رهنما دی وطن پریدي نن چې کوم دی تقریبا ساګدار هم روان شوی دی چې لندن لاړو کو دوبۍ ته لاړو چې کوم ملک ته هم لاړو خو پاکستان یې پرېښو جي. بل طرف ته د عمران خان وکیلان هم راوتلي او پاکستان بار کونسل باقاعده د ملکګیر احتجاج اعلان هم کړی دی. وکلا تحریک ډېر غټ زور لري. تاسو له معلومه وي چې کله وکیلان په احتجاج باندې راوځي نو دوی له قانون معلومي دی له هر څه معلومي او دوی تحریک چې کوم وي هغه ډېر زیات زور لري جي. وکیلانو ویلي چې نو دونو کې د ضرور الیکشن وشي او که الیکشن ونه شو نو موږ به بیا چپ نه کړو نو موږ به بهر راوځو. بل مریم نواز ضمانت منسوخي کیس شروع شوی دی او رانا ثناءالله ضمانت منسوخي کیس هم شروع شوی دی او راتلونکي هفته کې به د ټولو کیسونو فیصله کیږي. راتلونکي چې کومه هفته ده مریم نواز چې کوم د خپل کیسونه ځان له معاف کړي چې کله د حکومت راغو رانا ثناءالله هم ځان له خپل کیسونه ختم کړي دي، شهباز شریف هم ځان له خپل کیسونه ختم کړ او دونه غټ ارامیان چې د نواز شریف کیسونه هم ختمول غوښتل وسون کې هغه کې کامیاب نه شو. هغه کې هم د یو بیل پاس کړو چې بیل داسې و چې هغه ریویو اینډ ججمنټ والا بیل دی پاس کړو چې کومې فیصلې شوي ته دوباره ریویو کولی شي. نو د نواز شریف فیصله هم دی ریویو کوله. دومره غټ ارامیان دي لکه دی که نور څوک او که نه دغه 1500 له میاشتو کې د حکومت ته راغم دی دپاره چې د خپل کیسونه ختم کړي. خو هلته نه پې چیف جسټس عمر عطا بنډیال چوکه ورپسې راویشتلې ده او هغه څومره بیلونه هم دی پاس کړي وو هغه ټول بیلونه به اوس ورو ورو کله دم قرارېږي او دی د ګرفتاریانې چې کوم دي دا به د ضمانتونه چې کوم دي دا به منسوخ کېږي. تر اوسه پورې دا اپډیټس وجي او راتلونکو اپډیټس دپاره پیج لایک کوئ، فالو کوئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه جي. والسلام.